موطا امام مالک کی لیکي چې ډېر جماعتونه به ډېر خلک به هر جامه کې به راوځي جدا جدا نښې به تعارف دپاره به جدا جدا کوششونه د هغې به خبرې خو بیا هم هغې کې فرمایي نبي کریم علیه السلام فرمایي لا تزالو طائفة من امتی ډېر جماعتونه به په دې امت کې په دې خلکو کې کلهم بالنار ټولې به اور ته ځي الا ملة واحده یو ملت دی یو جماعت دی چې هغه به جنت ته ځي او هغه فرح راست باندې وي او هغه ملت څوک دی ظاهرین علی الناس هغه د عمران خان قافله ده هغه د عمران خان قافله ده دویمه خبره او هغه زموږ د دې مشرانو ډېر درانه مشران ناست دي ما لا دې مناسبو چې دوی هغه زه ځینې قرآنو ما چې هغوی ته لږې خبرو ته مکمله وشي خو بیا زه یو ځل دې دومره مجمع ته بیا مبارکباد ورکوم چې دومره په اکثریت سره راجمع شوي دي او دلته چې دا کوم پروګرام شوی دی دا پروګرام هم قابل تعریف دی خو زه دا وایم چې دا کوم زمونږ مشران دي یقین په الله د دوی راتلل انشاءالله چې انډیا به په قابو کړي انډیا به زموږ په قبضه کې راځي انډیا او د محمود خان راتلل د محمود خان راتلل د اوس څه د کشمیر مسله حل ده د کشمیر مسله حل ده دارنګې او زمونږ د دې مشرانو غیرت تاسو په اسمبلو کې هم لیدلی دی په اسمبلو کې هم لیدلی چې باډۍ دغه دي او زما خو هم دا حل لاس مې هم رپېږي خو د سړي جامې ماتې کړي دي او د ښایسته رانو ښایست به تاسو په دې سپیکر او په دې ممبر باندې په خپله اوس ووینئ هغه دروغ روی ځکه چې زه خو ته ډېر انتهایي خوشحاله یم او یقینا دا میډیا هم ولاړه ده زموږ مشران دي دا نور شهنشاه خان یوسفزي صاحب هم ولاړ ډېر مشران درانه راغلي دي یقین په الله چې د ښایسته رانو خوشحاله یم مرګ به ورسره شریک دی او اخرت دې ورسره زموږ الله شریک کړي او که دا انقلاب ده که دا انقلاب انشاءالله محمدي نظام راولي انشاءالله دا نور چې موږ نارې وهو نو دې خلکو له موږ موقع ورکړ به که نه تاسو ټول لیدل به موقع ورکړ به دې خلکو نه ده کړې که نه بلکې توهین یې کړی دی خو زه نشم ویلی او مشران مې خوا ته ولاړ دي خو چونکې مې دا څو خبرې ستاسو مخې ته کېښودې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ